نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل صدق الله العظيم سورة القصص شلم قارات ویشتم نمبر آیت ومخی رکوع کی دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ شروع اس پدی رکوع کی دا موسیٰ علیہ السلام مدین طرف تا دا مصرنا سفر ذکر کی موسیٰ علیہ السلام تچکلا اقبل یو خاص خیر خواہ ملگری مشورہ ورکا دین بعد موسیٰ علیہ السلام دا مدین طرف تا روان شو دا مصر نا روان شو عراق تا عراق نا شام تا شام نا فلسطین تا آخر کو رسید مدین دا مصر نا مدین تا دا اتوش کو رزو مزل اتش پہ ارز موسیٰ علیہ السلام مزلو اللہ جل شانہ نے سوال کو تردیجی مدین کی اوکویو اغاقوی پورے ارسے ایکوی سرا موسیٰ علیہ السلام دمتی موسیٰ علیہ السلام مقتل سکسان دی پل ساروی کو بکئی او یو دو زنانه دی چې د هغې سره خپلې ګډې دو زنانه خپلې ګډې د اوبو نه منع کوي موسی علیه السلام چې وکتل چې دا دو زنانه د خپل څاروي منع کوي تپوس یې وکړو دا خلک څاروي به کوي تاسو خپل څاروي اوبو ته ولې نږدې کوئ دی وتوی چې زمنګ پلار کمزور دي سپینګری دي بوډا دي دا خلک چې په سارو باندې اوس کی هغه وک بقایا پاتې شو زمنګ ساروي اوس کی او په پاتې د شومدا سره رخصت شو ځکه په دې کوي باندې یو کانه پروت چې هغه کانه په کانه به د دې کوي خپل بندول او پلس کسبان دے بیدا کانی پچھتو خلق پر ساجو بکر کانی کی خود لے موسیٰ علیہ السلام ورغے کانی پیوازی پاکی پچھت کو وینے اوبرو بستل سارو تے او برابر کی لاڑ بیا پل سوری تکین آستا یہ دا اللہ پاک نسوالو یا اللہ پاک زستا رزق تا محتاج لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دیر سفر کھڑے ہو پیشیوی پرسنو دا زنانا چکل کور تلاڑ رساوی پا وقت کور تچلاڑ تا پوستے ہو شو دیوتے چدا شانی ہو سڑے ہو یو خسڑے ہو مساوی پلار تے مشورہ ورکا چی بابا دا سڑے خودین نیک سڑے ہو دق کشان مسئلے منصرو کو میرا لپسارو باندوز کرو بغیر سو اجرت و سم مطالبین بے پسارو سکتا چی پلار تے قصہ اکڑا پلار یولو کلی گلے چی تلال شا داغا سڑی تبے چی پلار میں درد آواز کو شعیب علیہ السلام دریان دا دو زنانا دا مشرینم سفراو او دا کشرینم سفیراو یا سفوراو دا دو دریان نیوی درتے وی چی تلالا شا
او دې سړی ته چې پلار وي تا ته اواز کوي تا مونږ سره ښېګړه وکړه د هغې دله مزدوري درکوي موسی علیه السلام ورسره لاړو شعیب علیه السلام دې خپله واقعه بیان کړه چې زه د مصر نه رالم او داسې داسې ترتیب شوی و ځکه راغلم هغه ته یریږه ما تا ته الله پاک نجات درکړه د ظالمانو نه اخلاص فرعون خو ډېر ظالم دې لوریانو کې یوې لور دې پلار ته وایي چې بابا که دې خوښه وي دا سړی به ځان له په مزدورۍ باندې ونیسو یو خدا چې دا سړی د وجود لحاظ سره صحت لحاظ سره برابر دی کاڼې په یوازې اوچت او دویم دا چې دا خو ډېر نیک سړی نو چې مزدور نیسي چې په صحت هم برابر وي نیک هم وي نو کار به دله کوي او دا خو داسې نیک سړی ځکه پیغمبر د دې وخت کې دا چاته پته نشته او بیا بغیر لالچ او کوم لرو بس یو ښېګړې را سره او که نه یې پېژندو نه ترتیب باندې پیو دا یقینا نیک سړی شعیب علیه السلام موسی علیه السلام سره خبرو کې چې ته زمونږ سره په دې خبره باندې پاتې شي زه به تاله په دې دوو لوریانو کې چې دا ولاړې دي یوه لور په نکاح باندې درکړو که چېرې تا زما د دې ګډو خدمت وکړو خصمانه دې وکړه 8 کاله او که لفظ دې تېرول دا بس تا خپل یو ښېګړې 8 کاله 8 کالو کار چې موږ سره وکړې نو لور به درله په نکاح باندې درکړو او زه په تا باندې څه بوج نه اچوم پس دغه خبره ده که جوړه دې راځي خو ډېره ښه ده 8 کاله که را سره خدمت وکړي یو لور به په نکاح درکړم او دونه که زیاتې ستا په خپله خوښ او انشاءالله ته به موږ د نیکانو نه وویني تا ته به موږ ښه خلک ښکاره شو لکه ته به زموږ د ګډو چلو خدمت دی خو تا سره به موږ د ښېګړه کوو انشاءالله من الصالحین لکه دا سړی چې خبره کېده هم شعیب علیه السلام د پیغمبر دی نو په مخ د ځمکه په مخلوق کې پاک چې وي اول نمبر دا پیغمبر دی د پیغمبر نه پاک په مخلوق کې څوک نشته د دې وجې نه په مخلوق کې د ټولو نه اوچت مقام دا د پیغمبر دی او د پیغمبران نه بعد په مخلوق کې اوچته درجه او د پاکانو انسانانو درجه دا د پیغمبر علیه السلام د صحابه دا زموږ ایمان موسی علیه السلام ته بس ټیک ته دغه خبره شو چې کومه خبره مې پوره کړه بس په ما باندې به زیاتې خبره نه 8 کاله به کوم که په 8 مې چوچو کړو که په 10 مې چوچو کړو او دا کومې خبرې مو وکړې که نه لیکل وغیره خو نشته بس الله پاک ګواه کوو موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام سره معاهده او یو موافقه راغله دې نه بعد څو شو 10 کاله خدمت وکړه د هغې نه بعد بیا څو شو اب انشاءالله بل سبق کې راشي نو فرمایي ولما توجه تلقاء مدین هر کله چې متوجه شو موسی علیه السلام په طرف باندې د مدین په طرف نه مدین روان شو بل کلی پرېښود قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل وی موسی علیہ السلام یقینی خبره ده چې زما رب ما تلاره قینی غلاره مدین ته خو دې نو یو سړی یوازې او بل نابلدی چې د الله پاک د طرف نه رهنمایي نه نو کار کوي الله نه سوال ولما ورد ماء مدین ورکله چې راورسېدو موسی علیہ السلام وی د مدین ته راورسېدو موسی علیہ السلام سفر وکړو مدین ته وی ته راورسېدو 8 شپې ورځې تفسیر جلالین لیکي چې سفر وکړو ووجد عليه امه من الناس يسكون وی مندلا پدیجه کی وډلا د خلکو چاغي په خپل سارو باندې وبس کړي خلک لګیا دي د پینو ورو باسي په شریک ورو باس وبس ووجد من دونهم امراتين تذودان او وی مندل دې سرقوا کې د زنانا چپل ساوي من کول
خلق وسکیږي منګو بر استری تاسو ولې ساروي راولئ تاسو نه دی رښتې د دې د وجې دې خپل ساروي باندې کول چې د خلکو نه کله کارو شي او بیا که اوبه پاتې شي بیا به ساروي وړاندې کمزورې زنانه قال ما خطبكما تبوزك موسى عليه السلام سوجد ستاسو سهال دا ولې قال تعالی نسقي حتى يصدر الرعاء وې دې دواړو بزرګانو لا نسقي من نسکو پخپل سارو باندې وو حتی یصدر الرعاء تر دې پورې چې واپس شي دا شپون کې شپانه لاړ شي ډډې بوزي یا به خپل سارو ته وو ترتیب کو وابونا شیخ کبیر او زمون پلار چې دی شیخ بوډا دی کبیر دې زمون پلار دې بوډا سره پلار مو کمزور دی او موږ هم کمزور یو پس قالو ما پس اوس کولی موسی علیہ السلام د دې دواړو په ګډ چلو باندې وو ثم تولى الى الظل بیا لاړ سور تکیناست فقال رب اوی موسی علیہ السلام رب اے رب زما انی لما انزلت یقینا ذاغستا چې تارا نازل کړی دی یماتا من خیر فقیر زو من خیر چاغس خیر یعنی مراد جنت عام دی فقیر محتاج فجاءت احداهما فسرا لا دا یوا د دې دونا تمشي على استحياء چرات لا پحيو پرده کی قالت اوی دی بی بی دی لور شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام ترا لاغي وته ان ابي يدعوك بشك زما پلا تارا غوار ليجزيك دبارا دي چې تا ته بددر کې اجرما سقای ترنا بدداغي چې تاس وبس کړي دم پسارو باندې بددر فلما جاء ورکل چراغ موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام وقص عليه القصص او بیان کو موسی علیہ السلام دے شعیب علیہ السلام تواقعا اسے ذکر قال لا تخف شعیب علیہ السلام اور فرمائے یری گما نجوت من القوم الظالمین تنجات امم دو د قوم ظالمانون قالت امیدی احداهما یود دی دوار یا ابد بابا جان استاجر دی ملازم نساء مزدور نساء خادم انس ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا بهتر دا غچا چې دې بوجرت باندې نسی القوی مضبوط الامین امانتدار سړی دا قوی امانتدار دواړه قال انی اريد ان انكحك او شعیب علیہ السلام بشک زغوالم چې زپنه کا باندې درکم تا ته موسی علیہ السلام احدبنتی هاتین یود دې دو لجانو چې داد الا تاجرنی ثمان حجت پدې شرط تبا زبتا اوه سب په مزدوره باندې اتکاله بین 18 کچریتا پورا کړل لس کاله فمن عندك ذا وستا طرف نه کی و ما اريد ان شق عليك زنقوالم چې مشقت واجب پتا باندې ستجدني ان شاء الله من الصالحين زد چتو ما ان شاء الله د نیکانو قال ذلك موسی علیہ السلام دا خبره بین زما و بینک استاد درمیان ايام الاجلين دا زما استاد درمیان دا خبره شو کم یو د دو نیټو خدای ته چې ما پوره کړ فلا عدوان علی نو اس قسم جبر پما باندې بس کاته می پوره کړ اونټي او کلس کو والله اعلی ما نقول وکیل والله پاک پاک سچ مونږ یو وایو الله پاک ذمہ دار او نگران واخر الحمد لله رب العالمین